سورة صاد آیات نمبر 6 لسم رکو درشتم سپارہ صفحہ نمبر 36 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد صدق الله العظيم سورة صاد آیت نمبر 6 لسم رکو درشتم سپارہ صفحہ نمبر 36 کتا سلیات چی انگا د منګل اورځ چې کم سبق ویلو هغه داو چې مونږ دا نوې سورت شروع کړې سورې صاد دی سورې صاد ته صاد ځکه ویل کیږي چې په دغه سورې صاد کې پیلنې ټکي لفظ صاد راغلی دی نو ځکه دغه سورې صاد ته سورې صاد ویل کیږي او ما قبل چې کم سورت تیر شوی سورې صافات په هغه کې د نیک انبیاء کرامو د نیک خلقو او د انبیاء کرامو ذکر وبګي او په دې صورت کې وجه کم دی په نیکو خلقو باندې چې کم امتحانات راځي دا غي ذکر وي بګي او دغه شاده موږ بګي دا خبره کړې و چې دا صاد دا حروف مقطعات نه دي او د حروف مقطعات صحیح معنی او د دې صحیح مطلب دا الله رب العزت د دې علم دی البته عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې دا صاد ټکی دا هم د الله تعالی د اسم صفتی طرف ته اشاره ده د الله تعالی یو نوم دی دا هغه د صبور او صبور ویل کیږي صبر کرنے والا نو الله رب العزت هم د خپل بندګانو باندې انتهایی صبر کوي د دې ګناهونو ته ګوري او الله صبر کوي نو دا سورہ دا صرف صاد د دې طرف ته د الله تعالی د اسم صفتی طرف ته اشاره ده چې هغه نوم دی صبور د دې ودا معنی ده بهل حال د دې حروف مقطعات خپل صحیح معنی او مطلب الله ته پته ده حضور علیه الصلاۃ والسلام موږ دې کې دا خبره کړې و چې دې کې بدري خبره تفصیلی بیانېږي نمبر 1 دا توحید د الله تعالی وحدانیت به کې بیانېږي دویم به کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام رسالت بیانېږي او دریم به کې کم دی د قیامت ذکر بیانېږي چې قیامت دا حق دی نو حضور علیه الصلاۃ والسلام چې کله اولنې تبلیغ شروع کړو د توحید چې صرف الله رب العزت د عبادت لایق دی نو اول دا چې خلق ویل ویره د ودا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ بالله من ذلک ودا ساحر او کذاب دی ساحر ویل کیږي جادوگر تا او کذاب ویل کیږي دروغجن تا او ودا به زکه دا خبره کوله چې دی خلکو چې کم دی 360 بوتان جوړ کړي وو نو دی ویل ودا داسې عجیبه سړی دی چې وای چې د 360 بوتان چې کم دی دا د انسان مدد نشي کولی او ویو الله تعالی چې کم دی د بنده مدد کوي ودا داسې عجیبه خبره ده نو د دې عجیبه خبره د وجه نبی له صلوات و سلام ته دین نسبت د دروغجن او کلو نعوذ بالله من ذلک نو چې کله نبی له صلوات و سلام اولنې تبلیغ توحید شروع کړو نو دا چې کم د مکه مکرمه سردارانو مشرانو نو دي چې کم دی په کوسو کې خوارش ول او چې کم ځوانانو هغه ته چې کم دی دا تلقین وکړو وی تاسو چې کم دی خپل کورونو کې دا خبره وکي او خپل مجلسونو کې دا خبره کوي چې تاسو چې کم دی 380 بوتان مپرېګ دی په خپل 380 بوتانو باندې کلک اوسېږي او دا پیغمبر چې کوم نوې خبره کوي نو دا چې کم دی ډیره زیاته عجیبه ده وی یورات د غرض ودا ده چې تاسو نه چې کم دی دا 360 بوتان چې کم دی ختمي او د یو الله تعالی عبادت درمان دی لاګو کوي نو لہذا تاسو چې کم دی د دې سړي خبره نه منه او دی به کم دی دا خبره کوله وی اخرنه پیغمبر د نبی صلی الله علیه وسلم نه عیسی علیہ السلام راغلی دی وی حالان کې عیسایانو چې کم دی دا عقیده وا چې صرف د یو الله نه کیږي
د نظام د چلولو د پاره چې کم دی 3 کسان ضرور دي ویو الله تعالی اور دویم چې کم دی عیسی علیه السلام او وی دریم چې کم دی حضرت جبرئیل علیه السلام او بعضی عیسایان په دې کې دادي د حضرت جبرئیل علیه السلام نه علاوه هغه بیبي مریم پکې راولي چې نظام چې روان دی نو دا د 3 کسانو د وجه روان دی نمبر 1 الله رب العزت او دویم بکی حضرت عیسی علیہ السلام او دریم بکی بی مریم او یا بکی حضرت جبرائیل نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پہله چې دا کم پیغمبر تیر شوی عیسی علیہ السلام وی حالانکه هغه هم د یو الله تعالی دعوت نه دی ورکړي بلکې د 3 کسانو دعوت یې ورکړي او دې سکی ودي صرف چې کم دی د یو الله تعالی دعوت ورکړي نو دا ټیک نه ده نو الله رب العزت دل د کم دی د دې خبره ذکر کوي چې دی په دې خبره شک کړي چې د الله تعالی دا قران ولې په دې پیغمبر باندې نازل شو او دې باندې وجه کم دی ناګهانه عذاب راشي او دې ته بالکل پته هم اون لګيږي نو د عبادت لایق په دې آیتونو کې معلومیږي چې صرف او صرف څوک دی هغه الله تعالی پدې شو د عیسی علی السلام دا خبره د عیسی علی السلام تبلیغ داسې نو هغه هم صرف د یو الله تعالی دعوت ورکړو او عیسایانو په دې کې کم دی دا ټول مسلې پیدا کړې وي چې دی ویل چې د نظام د چلولو د پر د 3 کسان ضرورت دی یو د الله تعالی او دویم عیسی علی السلام او دریم جبرائیل نو عیسی علی السلام په خپل وخت کې صحیح تبلیغ کړو او د عیسایانو چې کم دی د عیسی علی السلام د تبلیغ کې مسلې راوستي وي نو په دې آیتونو کې د دې ذکر دی وانطلق الملأ روان شول سرداران منهم لدوینا انمشو چې تاسو لاړ شئ واصبروا او ټینګ اوسئ علی الهتکم بخپل معبودانو باندې جاغه باطل دي ان هذا بشک دا خبره لشیء یو خبره دا یراد د غرض ما سمعنا بهذا ندی اوریدلی مونږه دا خبره فی الملت الاخره پدین درستنو کې ان هذا الا اختلاق او نه دا خبر مگر لسان نه جوړ شوی انزل علیه الذکر من بیننا آیا نازل شو په دې باندې قران مجید زموږ منزلا بل هم فی شک بلکې دوی په شک دي من ذکر لزمان نصیحتنا بل لما یذوقوا عذاب بلکې لا نه دې سکلی دوی زما عذاب واخر الدعوان الحمد لله رب